موږ به چې ډانګ قلعه ته تلو دا مشران ناستي دا کشران ناستي نو موږ به بیړه کې پرېوتېدو مېلې له وطنګي ته تلو نو بیا به موږ راغله راغونډه لار وه نو منګاو ته به پورې وتو بیا به ډانګ قلعه کې ټانګې ولاړې اوسنۍ خبره ده دارنګې به موږ والیبال کلاویانو صرف ته موږ ټورنمنټ له تلو دا مشران کشران ټول ناستي په دلدارګاه کې میرا غونډه لار وه هلته موږ بیا راپورې واسطه او بیا به چې میچ ومکو واپس به چې راتلو نو اوبه به زیاتې شوي په نرګمان به راته شو اوسنۍ خبره ده د ګیس چا تصور نشو کولی دا سیند خور پروت و په 2010 کې چې دی نو زما خپل هم کور وړی و 200 کورونه په مرغاډیر کلي کې وړلی شوي وو تاسو ټول ته پته ده دا غونډه علاقه ده ابامین روم 70 زیاتر رو پور دا ټوله ختمه شوې وه دارنګې آی غاړه د هغه وخت مطالبې مطابق سکندر حیات خان شیرپور صاحب د ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپور صاحب په هدایتو باندې په هغې کار وکړو او تاسو وګورئ چې د هغې په ډبل سیلاب راغی خو موږ ته دا احساس ومنو چې سیلاب راغلی وي او که نه وي راغلی تاسو ته پته وه چې مرغاډیر ته یا ګڼې کې اوبه راغلې وي په دې سیشن کې کم سړکونه چې بر اپر ویسي کې شوي دي هغه ته زه نه یادوم په دې ویسي کې ته یادوم د دې د ګلاباد نه مرغاډیره پورې د دې دلدار ګڼی نه ادمغار بابا پورې د شګیانو نامو کوډو پورې د میاصاحب ګڼی نه بیر ګڼی پورې د بیر ګڼی نه زیارت کلي پورې د اریګیشن په مد کې نیم کارونه پې شوي دي 15 کاله تېر شو بل چا پې راته کار ونه کړو تاسو پخته یقین وکړئ ملګرو که د خپلو بچو او د مستقبل غواړئ که د دې علاقې ترقي غواړئ لکه څنګه چې ته احساس شوی ما ته پته ده خو اوس دا احساس هسې نه چې 3 میاشتې پس درنه بیا ویروي او هرنګ خلک دلته کیمپونو کې کیني او دوکم نه کي زه معافي غواړم ستاسو کشر یم یو څو خبرې مې ته ښکاره لږه وکړئ چې بیا هم څوک دوکه نه کي او انشاءالله راپاسو به د ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپور صاحب او د حیات ثاني جناب سکندر حیات خان شیرپور صاحب مټې به مضبوطو او د دې علاقې نه به چې دی نو انشاءالله یو ترقي یافته علاقه جوړو